بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظیم. دا کم سبقونه چې روان دي نو په دې سبق کې د عقیدې د بحث د بعث یعنی د دوباره راژوندي کولو ثبوت دی چې الله به دا خلق دوباره ژوندي کوي او په دې کې د جزا بیان هم دی چې دا الله رب العزت به دې خلکو ته بدلی هم ورکوي. نیکانو له به نیکې بدلی ورکي او بدانو لره به بدې بدلی ورکي. نو دن په دې ننني سبق کې دا مسله ده چې عقیدة البعث والجزا د دې خبرې عقیده ساتل چې دوباره به الله موږ ژوندي کوي او د دې خبرې عقیده ساتل چې الله رب العزت په موږ ته زموږ په اعمالو باندې بدلی راکوي. که نیک اعمالو نو نیکې بدلی وي او که بد اعمالو نو بدې بدلی وي. نو الله فرمایي ویوم یحشرهم آغا ورځم یاد کوي چې راجمع به کړو موږ دې خلکو لره کأن لم یلبسوا الا ساعة من نهار. گویا کې ته به وایې چې درنګ نه دی تیر کړی دوی ټیم نه دی تیر کړی دوی په دنیا کې الا ساعة من نهار مگر یو ګنټه د ورځې نه. یتعارفون بینهم پیژني به یو بل په خپل منځ کې. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانی شوي دي هغه کسان او تاوان کې اچولې دي هغه کسان خپل ځانونه کذبوا بلقاء الله چې نسبت د دروغې کړی دی ملاقات د الله ته او وما كانوا مهتدين ندي دوی چې کوم دی درست لار موندونکي. نو دا یوم ظرف دی دې ته پټ عامل ناسب خپل پروت دی. معنا دا ده چې الله موږ ته وایي اذکروا یوم یحشرهم. هغه ورځم ځان ته رایاده کوي او په ذهن کې ځان ته تازه کوي. یحشرهم چې الله به راجمع کوي دې خلکو لره ټول مشران او کشران زنانه او نارینا تور او سپین ټول په ټول به راجمع کوي. میدان حشر ته به راجمع کوي. د قیامت میدان ته به راجمع کوي. د حساب کتاب میدان ته به راجمع کوي. دوی چې کله محشر ته راشي نو دنیا د زندګۍ په باره کې چې دنیا کې دوی څومره عمر تیر کړی دی یا په قبرونو کې دوی څومره وخت پاس کړی دی دا به ورته داسې ښکاري لکه چې د ورځې نه سړی یو ساعت قدرې تیر کړی لکه ورځ او د ورځې یو ګنټه. نو دې ورځې نسبت ګنټې ته واله دقسې به دوی د دنیا دا زندګي که هغه په کورونو کې ده او که هغه زندګي په قبرونو کې ده د عالم برزخ زندګي ده دا دواړه به دوی داسې ګڼي کأن لم یلبسوا الا ساعة من النهار. گویا کې ته به وایې
چې دوی درنګ نه دی تیر کړی مګر یو ساعت د ورځې نه. د قیامت دا حول او هیبت، د قیامت دا مشکلات او تکلیفونه او د قیامت دا منظر چې دوی وویني نو د دنیا او د عالم برزخ زندگی به ورته د یوې ګنټې په شکل باندې معلومه شي لکه چې موږ یو ګنټه قدر تېرې کړي په دې کې. او دویمه خبر دا ده چې یتعارفون بینهم، خلق به یو بل پیژني په قیامت کې. پلار به زوی پیژني او زوی به پلار پیژني، رور به رور پیژني، ښځه به خاون پیژني او خاون به ښځه پیژني. ټول به په یو خپل منځ کې متعارفي، خو هېڅ فایده به یو بل ته نشي ورکولی، بلکې اوازونه به دا چې نفسي 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 نفسي، یا الله ما بچ کی، یا الله ما بچ کی. پیغمبران علیهم السلام به وایي اللهم نفسي نفسي، خدایا ما بچ کی، خدایا ما بچ کی. هر چا سره به د خپل غم پیدا شي. پلار به زوی نه پیژني، زوی به پلار په دې معنا نه پیژني چې په کار به نه راځي، نور تعارف خو به وشي. او یتعارفون بینهم، پیژني به یو بل په خدای کې دا لیډران او د هغې هغه منونکي خلک، د هغې نوکران او چاکران، دا به هم یو بل وپیژني. دا مصنوعي او جعلي معبودان او د هغې هغه پیروکار، هغې به هم یو بل وپیژني. خو دا تعارف به د مینې او د محبت نه وي، دا تعارف به د زورنې او یو بل د ملامتیا کولو به وي. یو به راپاسي او بل ته به وایي تا راته د غلا دا چل ښودلی و، تا راته د زنا دا چل ښودلی و، تا راته د مرګونو دا چل ښودلی و، تا راته دا بېدیني ښودلی وه، انت ازللتني، تا ګمراه کړی وم. او بل به ورته وایي چې په خپله باندې ګمراه وې، زه خو ګمراه وم، تا راته کتل چې زه په شړو روان وم او تا ما پسې را منډې والې. بل طرف ته د الله پیغمبرانو، حقانی او ربانی علما او نیکان خلک و، هغې درته ویل دی خوا راځه، او زه په شړه روان وم ته ما پسې را منډې والې، اوس ما ملامته کې. نو دا تعارف به د یو بل د زورنې، یو بل د ملامته کولو او په یو بل باندې د الزام لګولو دپاره به دا تعارفي. او دا تعارف به یو ساتي، بیا به فوراً د قیامت حول او هیبت په منځ کې راشي او بیا به یو بل نه ایني او نه به یو بل سره به یې میلاویدی شي. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یقینا تاوانی شوي دي هغه کسان چې نسبت د دروغې کو ملاقات د الله ته. چې چا په دنیا کې دا خبرې کولې چې زما د الله سره ملاقات به نه کېږي، دا خو هسې د خلکو خبرې دي، نه قیامت شته او نه چې کومه دی د الله سره ملاقات شته. دغې خلکو ځان په خساره کې ځکه اچولی چې دې ملاقات دپاره کار نه دی کړی، د دې ملاقات دپاره محنت نه دی کړی، د دې دپاره مشقت نه دی کړی، په ها ها کې ژوند تیر کړی دی. او دویم دا چې وما کانو مهتدین، دې خلکو دنیا کې لار د هدایت نه و موندلې. پیغمبرانو علیهم السلام ورته لارې د هدایت ښودلې، نیکانو صالحانو ښودلې، خو دوی په هغې باندې نه تلل. وما کانو مهتدین، نو دوی هدایت موندونکي. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إما نرينك يا خامخا أخايو منغا تاتا بعض الذي بعض هغه وعده
بعضې هغه عذابونه نعدهم چې موږ دوی سره وعده کوو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله وایي اما نرینک یا به وښایو موږ تا ته ای پیغمبره بعض الذي بعضې هغه عذابونه نعدهم چې موږ یې د دې کفارو او مشرکانو سره وعدې کوو چې که زما نه منئ، زما کتاب نه منئ، زما پیغمبر نه منئ، د قیامت ورځ نه منئ، زما ملاقات نه منئ، نو زه به دله عذاب درکمه. نو پیغمبر ستا په ژوند کې به موږ بعضې عذابونه دې کفارو ته ورکو، ستا سینه به پې یخه شي، ستا زړه به پې یخ شي. لکه په بدر کې الله تعالی وله دا سزا ورکړه. په بدر کې چې دا قریشیان دا سرداران ډیري ډیري پراته وو که نه، نو د مسلمانانو او د پیغمبر خدا سینه په هغې یخه شوه. او نتوفینک یا به موږ تا وفات کو، تا به د دې دنیا نه موږ رخصت کو. او دغه کمې وعدې چې دوی موږ سره د عذاب د دوی څه کړي دي دا به ستا ونه ویني په خپلو سترګو باندې. فالینا مرجعهم، پس خالص موږ ته د خلکو واپسي ده. موږ ته به راځي وایي چې زی بازوله به راځي، چې چرته هم ګرځي الله طرف ته به راځي، او چې زما طرف ته راشي نو په قیامت کې به وله سزا ورکم، ته به وویني. بیا قیامت کې به وله سزا ورکم، خلاصېدی رانه نشي. یا په دې دنیا کې به عذاب ورکم، ته به ژوندی، ستا سینه به پې یخه شي. یا به زه تا وفات کم، د دوی اسم ما ته راتلل دي، زما دربار ته به راځي، بل خوا نشي تللی، زه به وله ستا په مخ کې هلته عذاب ورکم. ثم الله شهید علی ما یفعلون، پس د هغې نه الله ګواه دی په هغې چې دوی څه کوي. اوس الله به وله څنګه سزا ورکوي؟ نو دا کفار او مشرکان چې څه کوي الله په ټولو ګواه دی، ټول الله ته حاضر دي، د الله نه پناه نه دي. الله به په یو مناسب ټیم باندې دوی له سزا ورکړي. دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او د هغه د امت بیانو. اوس قرآن کریم یو عام بیان کوي د تمامو پیغمبرانو علیهم السلام او د هغې د امتونو باس کوي قرآن. نو وایي ولکل امت رسول، د هر یو امت دپاره رسول دی. څونه امتونه چې راغلي دي د هر یو امت دپاره الله رسول را لېږلی دی چې درسته لار ورته وښایي، د کامیابۍ لارې ورته وښایي، د کامیابۍ طریقې ورته وښایي، د الله د رضا لار ورته وښایي، د جنت لار ورته وښایي، د عدل او د انصاف لار ورته وښایي. دې دپاره هر امت ته پیغمبر د الله راغلی دی. اوس چې کله قیامت شي او الله رب العزت د حساب کتاب دپاره راکوشي او الله تعالی حساب کتاب شروع کی، نو د یو امت حساب کتاب به هغې پورې نه کېږي چې د هغې رسول هلته حاضر شوی دی. د هر امت رسول به الله راوغواړي او به ولاړي او د هغه په موجودګۍ کې به امت ته سزاګانې او ثوابونه ورکوي. وإذا جاء رسولهم، کله چې راشي پیغمبر د دې امته محشر ته راشي، حاضر شي د الله دربار کې، قضی بینهم بالقسط، فیصله به وشي په منځ د خلکو کې په انصاف او په عدل سره. پیغمبر به ولاړي او الله د دې خلکو سره په انصاف او په عدل باندې ورسره ادا وکړي.
چرته به د نیکانو نیکونه کټوتي ونشي او چرته به بدانو باندې د هغې بدۍ دوګنه او سګنه حساب نشي په انصاف په فیصله نه به ګناهګارو ته د هغې ګناهونه الله ډېروي او نه به د نیکانو صالحانو نه د هغې دغه نیکۍ کمی عدل او انصاف به د الله دای او وهم لا یظلمون په دې خلکو باندې به ظلم نشي کېدی پرون موږ دا ویلي چې حدیث کې راځي الله وایي ما په ظلم باندې ما ځان باندې ظلم حرام کړی دی تاسو به هم یو بل باندې ظلم نه کوئ تاسو به هم په یو بل ظلم نه کوئ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وای مشرکان مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کله به دا وعده ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتینی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه با مشرکانو ته دا خبرې کولی چې که تاسو دا دین حق نه منئ دا پیغمبر حق نه منئ او دا قرآن حق نه منئ نو الله تعالی به تاسو له په دنیا کې او په آخرت کې سزا درکړي عذابونه بدله درکړي نو دوی با دا خبره ډېره لرې ګڼله چې موږ له به څنګه عذاب راکوي نو دا خبره ډېر بعیده ګڼله ځکه یې دا وویلې یا دا خبره دوی استهزاءن کوي گپ شپ په پیغمبر او په صحابو پسې لګوي مسخرې او ټوکې به ورپسې کوي نو ورته وایي ویقولون متى هذا الوعد وای منکرین د آخرت وای مشرکان او کافران وای ګناهګاران متى هذا الوعد کله به دا وعده پر راتللو د قیامت باندې او پای کې د سزاګانو د بدلو ورکولو ان کنتم صادقین اے پیغمبر او د پیغمبر مرګرو کئی تاسو رښتینی که تاسو رښتیا وایئ نو دا به کله راځي یعنی معنا دا ده چې دا ورته هسې ګپ شپ ښکارېده او دا به دې مشرکانو به ویل د مکې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم خدای که دا پیغمبر ستاره طرف حقی او دا قرآن ستاره طرف حقی دا اسلام ستاره طرف حقی نو په موږ باندې د اسمان نه د کاڼو باران وکړه یا موږ ته الله یو عذاب علیم راکړه هغه مشهوره خبر ده که نه معاویه رضی الله تعالی عنه داسې ګپ بم لګو کړه نو یو سړی د سبا د ښار نه راغلی و نو معاویه صاحب ورته وویل چې هلکه ستاسو دا مشران خو ډېر کم عقل ډېر بې وقوفه و هغه ویل څنګه جي ویل په ځان باندې یو جینۍ ملکه کړې وه بلقیس ورته یادوي چې په ځان باندې ملکه ښځه ګرځولې وه یو نوجوانه جینۍ ځان باندې ملکه کړې وه دا کم عقل نو هغه ویل یاره جي یو خبره کوم هسې دا درته وایم چې زما دا مشران به ډېر کم عقل وکړو ستا دا مشران به ډېر کم عقل وکړو هغه ویل ولې زما څنګه ویل ستا داسې چې ستا مشرانو ویلي قریشیانو چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم خدای که دا پیغمبر او دا قرآن او شریعت او اسلام ستا د طرفه حقي په موږ د کاڼو باران وکړي او یا موږ ته عذاب علیم وکړي وایي دوی داسې ولې نه ویلې
چې کدا قرآن ستاره طرفه حقي پیغمبر حقي موږ له په هدایت راکې نو ویلې چې په موږ باندې کاڼو باران وکړي معاویه رضی الله عنه غلی کړ پوهېږئ په دې باندې ته زما مشره دی چې ښځه یې مشره کړې خو دې کې بله مسره ده چې دا ښځه مشره کوي دا یقینا د قمقلتوب سرونه وي او دا د منافقت نښې دي او دا د بېدینۍ نښې دي چې دا ښځې مشرانې کوي کله یوه راوباسي هغه نور د هغې د مقابلې دپاره بله راوباسي او بیا ورته خلک تاویږي را تاویږي دا هغه خبره ده چې معاویه صاحب ویل چې دا د قمقلتوب نښه ده چې ښځه سړی په ځان باندې مشره کوي پوهېږئ په دې باندې نو دا قمقلتوب پرې پاکستان کې هم خلک لګیا دی کوي خلکو کړی هم دی هغه پای کې هار شوي هم دي او اوس نوي موجودې نور کوي کله یوه راوباسي او کله بله راوباسي او بس بلبلې دي تاویږي را تاویږي دا د شریعت په لار کې د رکاوټ دپاره دا اسکیمونه دي چې پاکستان کې د الله نظام رانشي د پاکستان چې کومه نظریه ده او په کومه نظریه اساس شوی دی چې دلته به د الله نظامي دلته به د قرآن نظامي دلته به د محمد مصطفی نظامي دا هغه نظام په لار کې د رکاوټونو لپاره مختلفې حیلې او مختلفې بانې کوي که تاسو دې کچرو ته لاړئ که نه تاسو به پوه شئ چې دا خلک چېرته اسلام مني دا قرآن چېرته مني دا د دروغو یو بل باندې دا دعوې کوي او دا دروغجن وکیلان لګیا دي چې کوم دی بس دا دروغ وله رښتیا کوي او د هغې دپاره خبرې کوي ما نه دا تپوس کوو په دا شهادت کې نو بیا هغه هلته جنۍ ناسته وه هغې به هغه ټیپ کوو نو هغې ته به وویل چې دا داسې ولیکه یہ جھوٹ ہے ما چې د خولې ته دې وګوره د انګریز بچیه سر دې د انګریز په شان پریښي دی او ګیرې د انګریز په شان خریلې ده او د انګریز تعلیم دې کړی دی ته جھوټه ہے جھوټه ہے دا دروغجن زامن دي دروغجن ما ورته ویل چې ګوره تا ما ته وویل چې ته په الله باندې به قسم وخورې نو بیا به خبره شروع کړي نو د یو مسلمان دپاره دا کافي وه ستا دپاره دا کافي وه بیا دا وروستو دا ګوتې موتې کول او دا دوکې کول او دا خلکو له دوکه ورکول دا مال تا د دې قسم هتک وکړو تا ما له قسم راکړه په الله باندې کې چې ته به صحیح خبره کوې ما ویل زما په الله قسمي زه به تا ته درسته خبره کوم چې څنګه زما علم کې دی زه به یې دغه ته وایم دا د شریعت دشمنان دي د شریعت دشمنان صرف د خېټې لپاره او د دنیایي مفادو لپاره دا د الله د دین دشمنان ګرځېدلي دي دا خلک حالانکې د دې د الله دین که راغی د دې نه به دوی له ډېرې ښې ډوډۍ خدای ورکي ډېر ښه عیش او آرام به ورکي ډېر سهولتونه به وله الله ورکي که الله نظام راغی او دا د کمعقل بچي په دې باندې نه پوهېږي دا منافقان په دې باندې نه پوهېږي دوی په دې بېدینۍ کې خپل خیر ګڼي بس په بېدینۍ کې خپله سوکالي ګڼي دي په دې آیاتونو کې یو څو مسلې مخې ته راغلې یو دا چې قیامت واقعي راتلونکی دی دوباره به الله یقینا دا خلک ژوندي کوي او د دې دنیا په شان د دې نازارها قیمتي یو بل ژوند را روان دی چې هغې ته دارالآخرت وایي او دویمه مسله ده چې الاعلان عن خسران منکری البعث یوم القیامه دویمه خبره دا ده چې کوم خلک د قیامت نه انکار کوي هغوی سراسر په زیانکارۍ او په تاوانونو کې پراته وي د قیامت په ورځ باندې په قیامت کې به ورته پته ولګي چې زه څومره تاواني شوم خپل ځان مې تاواني کړه خپل بچي مې تاواني کړه خپل کور والا مې تاواني کړه خپل رونه او تربوران مې تاواني کړه او مسلمانان مې ځان سره تاواني کړه او درېیمه خبره تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مکې معظمې دور دی او مشرکان په ډېره ټره پره کې دي او مشرکان د هرې خبرې رد کوي لګیا دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم تسلي ورکوي وحمله علی صبر او دته برنګېخته کوي په صبر باندې چې پیغمبره صبر به کوي
حتى يؤدي رسالته بإعلامه بأنه سيعذب أعداؤه. دې دپاره چې دی د خپل رسالت سرته ورسوي او په دې پویه کو چې زر د ستا دشمنانو ته به زه عذاب ورکم، څه به په دنیا کې ورکم او څه په آخرت کې ورکم. او څلورمه دا باب بیانو کیفیت الحساب یوم القیامه، دا حساب کتاب چې الله کوي دا به څنګه کوي. نو دا به داسې کوي چې دغه امت پیغمبر به الله راوغواړي او هغه پیغمبر به حاضر شي، پس د هغې نه به الله د دغه قوم حساب کتاب وکړي. او حساب کتاب به دا وي چې په ینجي الله المؤمنین و یعذب المنافقین، الله به نجات ورکړي مؤمنانو ته، مخلصینو ته، او عذاب به ورته کافرانو او ګناهګارانو ته. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څو کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، کبد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي. او الله دې زموږ څونه مردگان د اهل اسلام دي الله دې ټولو بخي، څونه د مسلمانانو بیماران دي الله دې ورته شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې زموږ د مدرسه جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي. دې کې څونه کمی دی او په هر لحاظ سره کمی دی الله دا د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله رب العزت دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي. الله اسلام غالب، مسلمان غالب کړي. کافران او کفر، منافقان او منافقت، فحاشی او عریانی او بیدینی او سودخوري خورونکي خلک زیر کې الله سپکې کې الله تعالی بی قیمته کې الله دې خلکو د زړونو نه دې دا محبت وباسي او دې خلکو د زړونو کې د مسلمانانو په زړونو کې دې بغض پیدا کې. یا الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه